ملکني یونیورسټۍ ته د رباب راوړو په وجه طالب علم موسی خان د مرګ په معامله د ملکني یونیورسټۍ طالب علمانو د ګل د ورځې نه د روزانه په بنیاد یونیورسټۍ د وایس چانسلر دفتر په وړاندې احتجاجي مظاهرو کولو اعلان کړی دی او ویلي دي چې تر څو گورنر خیبر پښتونخوا فیصل کریم کونډي د موسی خان او هغه د ملګرو هاسټل نه ویستو ککړ ذمہدار د نوکرۍ نه ختم کړي نه احتجاج به جاری په دې سلسله کې د ملکني یونیورسټۍ پښتون سټوډنټ فیډریشن د سوري لاندې صدر حیدر خان په مشرۍ کې د طالب علمانو د جرګې تابع شوې ده چې پکې د یونیورسټۍ نورو طالب علمانو تنظیمونو ګڼ شمېر مشرانو شرکت کړی و غونډې ته د وینا په وخت حیدر خان او نورو د خدای بخلي موسی خان او هغه ملګرو یونیورسټۍ ته د رباب په راوړو هاسټل نه ویستو د یونیورسټۍ د چیف پراکټر عزیز خان پروست جانس خان او هاسټل وارډن حبیب خان د رویې ظلم زیاتی رڼا واچوله او ویل چې د انتهایی کوښښونو جرګو باوجود دوی د موسی خان هاسټل نه ویستو په فیصله نظرثاني نه ده کړې بلکې الټۍ بدې ردې ویلي دي غونډه کې فیصله شوې ده چې خدای بخلی موسی خان د مرګ او هغه سره شوي زیاتي په ضد به د ګل د ورځې نه د روزانه په بنیاد د ملکني یونیورسټۍ وایس چانسلر دفتر په وړاندې احتجاجي ناسته کوي او دا به تر هغه وخت جاری وي تر څو چې گورنر خیبر پښتونخوا پروست چیف پراکټر او هاسټل وارډن د نوکرۍ نه ختم کړي نه وي غونډه کې احتجاج ته د راتلو دپاره ملکن ډویژن په سطحه غمجن عام ولس او سیاسي مشرانو ته دعوت ورکولو فیصله هم شوې ده. محمد اسرار، خیبر نیوز، چکدره، کوزدیر.